په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلقو باندې دمونه اچو، لیونی به دمون، تعویذونه به خلقو ته کول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشهوره و چې نعوذ بالله دام لیونه دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیونو ډیره زوروره اجازه ده، نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ نو دمګره د پسې ګرځیدي چې زه به چرته وګورم چې دا د لیونو دم په واچو. د خدای شان اتفاقی اورد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخاوره چې په مخاوره غو دمګره ورته وای چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلی دي چې دا لیونه نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګره ورته چې ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای ادمګری عمره وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده، دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي، ما د لیونی د خولې نه داسې کلمات نه دي اورېدلي. دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي. دا کلمات د لیونو عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وه چې خلقو نه استعمالوله چې دا قرآن چې دی د خدای کلام دی. قرآن کریم یو اعلان وکړ چې خدای تاسو وایئ چې دا قرآن د خدای کلام نه دی، نو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. که تاسو په شک کې په دې خبره کې چې دا قرآن د خدای کلام نه دی، شک نو خدا فاتو بسورة من مثله، روڑ یو سورت د دې قرآن په شان وړو کې سورت په ټول قرآن کې انا اعطیناک الکوثر دی. یو سورت په قرآن کې داسې پیدا کړي لکه د قرآن چې دی تاسو به حق بجانب دی چې قرآن د خدای کلام نه. یو عربو کې خود شعر و شاعری او د ادبیت شان ډیر اوچت بے حد ډیر اوچت عربو کې، او بیا د عربو شاعران دنیا به په بل اړو لن درته عربو کې یو دو جنا کوي داغي پلار او داغي پلار شاعر او ابو نواس نامه امرؤ القیس نامه او نور شاعرانو په هغه زمانه کې ابو نواس وغیرہ عام ډیر لوی لوی خلق خو د امرؤ القیس چې د شهرت ډیر شوی، دنیا به د شعر ته غوږی خو، دنیا به د کلام ته غوږی خو. دا نور شاعران چې د دوی ور سره کینه او حسد پیدا شو چې دا څنګه پرون را پیدا شوی دی او نن چې د ټوله دنیا د منی او مونږ اړو څوک په سړو کې نه اچي وی راځئ چې مړی
که خیال مو کې لکه مونږ خلکو چې په هیڅ صرفه نه کوو، پیسو د پاره مونږ سړی مړ کوو، کور د پاره مونږ سړی مړ کوو، ځمکې د پاره مونږ سړی مړ کوو، هیڅ په هیڅ مونږ سړي وجنو. دا مرداري خو د پخوا نه داسې را روانه ده. یو طالب ما سره سبق ویلو نو د دې کافرو ذکر راغی نو ما ته وی چې زمونږ په دې مشرانو کې هم چېرته کافر تیر دي. معلوم ټول د هغې اولاد یو که نه، او چېرته ځای په ځای سره نیکونه غر ټر پر ټر نیکه دا ټول چېرته مسلمان شوی دی. او ویل زه اوس پوه شو مال ولې ویل ما کې کله کله د خر رګ ټوپ و، د خر رګ را کې ټوپ وی نو ما وی چې دا چل څه دی، خو نن پوه شم ویل مولوي صاحب چې زما مشرانو کې درته غټ کافر تیر دی، نو د هغې یو رګ وی ما کې را روان. نو دا د پښتنو کې چې د خر رګ ټوپ وی که نه نو څه اثر خو یې که نه. دې امرؤ القیس ته سازش جوړ شو چې مړې کوي، چې دا د خلکو روح ټول زمونږ طرف ته شي. که خیال وکړئ په قرآن کې دا قسمه سازش یوسف علیه السلام ته خپل وروڼو جوړ کړی. خیال م راغی یوسف علیه السلام چونکې د پلار ډېر خوښ او بیا یې چې خوب ولیدو او پلار ته یې ووی نو دې وروڼو یې وی چې واه واه اوس خو یې لا خوب لیدلی دی، او پلار ته وی چې انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. نور او سپوږمۍ او 11 ستورو ما ته سجده وکړه. دا د پلار روح زمونږ ناړی او ځان ته کوي. نورونو یې سازش جوړ کو او دې بوتلو په کوهي کې واچو. خیر که زندگی وا دا قصه به بیا درته چرته وایم. اوس خو پورا اسلام را روان دی، کېدای شي لوډ سپیکر یې بند شي جوماتونه. وایي تشه خطبه به پکې د عربي وایي، نورې خبرې به نه کوو. هغه تالی سټ مولیانې چې غوښتي وو هغې وله مشوره ورکړې ده داسې چې دا مولیان چپ شوي ني تاله خیر کېږي نه. خیر خو به درته مولیان جوړ کړي، د اسمان د طرف نه خیر به درته څوک جوړوي، د زلزلو خیر به درته څوک جوړوي، د سیلابونو خیر به درته څوک جوړوي. دا ملک په یو قسم د خدای د قهر په لپیټ کې نه دی، دا په مختلف قسمونو کې. تاسو ولید هغه شپه په 5 بجې زلزله خدای وښوده درته چې د ناس په خوب وده په پالنګ کې بې اختیاره دې په بار سړک ته رایستی شم او خپله نامه در باندې اخیستی شم. هغه پلیتو او هغه بېدونو هم یا الله خیر چغې ووالې چې خدای سره رابطه او تعلق بلکل نشي. ښځې او نر سړکو ته او لارو ته راووت. نو خیر دا د تالی سټو په لاس کې نه دی چې خیر څوک چاله جوړ کړي، خیر د خدای په لاس کې. او خدای خیر هله کوي چې مونږ هم څه خیر وکړو که نه. خدای خو درته باران وکړي، تا ته وایي ته پکې قلبه وکړه، ته پکې تخم واچوه، ته اوبخوري کوه، ته ساته څوکیداري کوه، هله به فصل کېږي. په تش باران باندې غنم کېږي، په تش باران فصل کېږي چې څو پورې تاسې لاس پنی وهلي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خیر صرف د هغه مالک حقیقي په لاس کې زما په سترګو سترګو کې کېږي. الله دې ما په دې نه ګناهګار او زما په سترګو سترګو کې کېږي یو عظیم تباہی په دې ملک، عظیم طوفان یا به زلزلې وي. بیګا د شپې 2 بجې زلزله بیا 2 ځل شوه، یا به زلزلې وي یا به داسې طوفان راشي لکه قرآن کې راغلی دی چې القارعه القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دا سړی به وګوره چې د ملخانو غوندې به په اسمان کې الوزي، د آفت باغس. دا غرونه به وګورئ چې د ډنډت شوي وړی په شان به په اسمان کې الوزي. خدای داسې نشي کولی.
کم زور دی چې خدای تا راونیسي هغه زور به تا بچ کړي چېرته شته کم طاقت دی چې تا خدای راونیسي هغه طاقت به تا بچ کړي نو عرض مې دا و چې دا شاعران راټول شو دا شاعر پسې چل بوتلو چې راځه دلته مشاعره ده تللی دی ورسره چې ځنګل ته یې بوتلی دی رانیولی ویل که څه کوئ ویل وجنو دی ټول خلق ویل تا مسخر کړي دي او زمونږ څوک نوم نه علي چې تا مړ کړو چې دا خلق مونږ ته مخه وی چې ښه وی ښه ده وجنئ خو مې وجنئ خو زما کور کې دوه لوڼه دي او زما یو سوال جواب باغه لوڼو ته ورسوه ویل ډېره عربو کې د وفا د وعدې وفا ډېره زیاته وه نو اوس خلق وی عرب داسې شو عرب داسې شو عرب زمونږ د وجې خراب خالص عرب چې دي اوس هم ښه زمونږ دا مبارک قدمونه چې ور اوږده شو نو مونږ ته چې ګوري هغې هم خراب شو تاسو ته مې قصه کړې وه هغه پاکې نه پلیته ښه وه کړې مې وه نو ښځه چې کور ناسته وه کومې ښځې به ترې تپوس وکړو خورې دا ولې دی به چې ورته کنځلې وکړي هغې به هم چغې کړي چې تپوس نه تپوس ښه و تپوس نه تپوس آب هم سرسام شو مونږ ته چې ګوري هغې هم خراب په پاکستان کې د عیاشۍ اډې ورته چا جوړې کړې وي چراګاونه ورته چا جوړ کړي په 3 لکه روپۍ پې ټپوسان او مارغان څوک خرڅوي 400 پین او د پوډرو ډیپوان چا کولو کړي او د هغوی ملکونه ته وړي د هغوی ملک کې خو هېڅ هم نشته خو چې څه ګندې ته یې وله وړې که هغه تباه شو ستاسو د لاسه تباه شو د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره ټول ملک د خدای په عظیم قهر اخته دی یو څو کس بیا د ملک نظام او قانون هېڅ نشته تاسو وګورئ قدم بیرته د ډمتوب دکان دی قدم بیرته د دې کنجرتوب لیسن چا ورکړی دی ډمې له د بدفعلۍ لیسن څوک ورکوي ډمه له د ګډېدو اجازت څوک ورکوي په چکلې باندې ټیکس چا لګولی دا چا کړي پخوا خو به خلقو د روا او ناروا تپوس د قرآن او حدیث نه کول اوس د روا او ناروا تپوس چې دی پولیس تاڼې نه به کې یا به ډپټي کمشنر نه کې د میوزک سنټرو لیسنس چا ورکړی والکه چا چې ټټۍ جوړه کړي او ته پې بورډ ولګې چې دې کې به دننه تشې ډکې متیازې کې تشې به نه کې تاسو په ایمان ووایئ چې ډکې متیازې نه مخکې سړي نه تشې نه وځي تاسو خو دا کار خو به هم کړی که نو په 16-15 نه پوهېږي په ټټۍ بورډ لګېدلی دی چې دې ټټۍ کې دننه غول به کې او متیازې به نه کې نو چې ته غلو ته کښېني متیازې به ستا پلار بند کړي د وي سي آر د دکان اجازت ته ورکړی دی چې دې کې ښه شیونه خرڅوه ښه اخلي څوک د ایره منډی د ډمې زامن چې دي دا د ایره منډی د کچنو زامن دا ښه څیزونه لري وي سي آر کتو دپاره دی پې ښه څیزونه کار خو به هله جوړېږي چې د یو شي بنیاد ختم کړي شي بنیاد دی ختم ټي وي ستا په کور کې پروت دی او وجه دې ولا جوړه کړه چې جي زه پې ښه څیزونه ګورم
کینا د پلشتی بچیا کنجرانم لا چرته خسیزونه کتلی ته پی خد تبا پی خگوره او خزا با دی پی سنداگان لورا با دی پی سنداگان دا شرمی دل عمل کو بغیرتا کو گناہ دا ملک دا قانون دا گناہ زمانگ دا گناہ دا آغا چا دا چه پرون گیر چاپیر تے ناستو اول خبری تے لبائک میں اول دیتا ہو گورا چه دا خزے پا شناختی کارڈ فوٹو ضروری دے دا فتوہ چاہ ورکڑا چاہ دا فتوہ ورکا دا خزے پا شناختی کارڈ فوٹو ضروری دے زکا چه دوی وی زمان خزے خود دنیا اولی دے دا بازی خزی دی پکی پٹی ولی پاتی شی پریدا چه اولی او زمان خزا چه فوٹو للاڑا شی اول بے کیمرامین گوری کر کیمرامین تو کی خود ڈبی کر دا بجلیگر مولا خزا با اول ڈم گوری کزون شناختی کارڈ ضروری دے سبا ازا حج لا بوزم چه شناختی کارڈ نہیں دا حج اجازت بھی نور کے پدوی سیلای راشه د دې د کم کم غم علاج وکړي غرض دا ده چې اډو خزا پټه پاتې نشي ته به څه وایې چې زه شیخ ما یا زه ملا ما یا زه پردهدار یم ستا ښځې تماشه به اول کیمرامین بیا په دې ملک شناختی کارډ تاسو وګورئ څومره د بیروني دنیا خلک چې دي ټولو شناختی کارډونه جوړ کړي دا د افغانستان مهاجر چې څومره راغلي تاسو وګورئ زرګونو پکې شناختی کارډونه جوړ کړي شناختی کارډ دی څه شی کم د ملک د بقا او د ورانی دار و مدار په شناختی کارډ باندې دی الله دې د قبر نه لمبې راوباسي چې دا عذاب چا راایستی شناختی کارډ صحیح تاسو کم ملک د بار خطراتو نه بچ کړئ چې ګینې چا سره شناختی کارډ نه وي نو پاکستان کې به نشي ګرځېدی پاکستان کې هغه د لچرې زامن ګرځي چې تاسو علاج نشئ کولی بلکې تاسو ناست یې د هغې په تالو روټۍ خورئ د هغې کیکونه او پستیانې خورئ پاکستان ته په شناختی کارډ بچ کړئ پاکستان که بچ کېږي اب د محمد رسول الله په جوړ کړي قانون بچ کیږي پاکستان کا بچ کیږي اب قرآن د ملک قانون کې دو باندې بچ کیږي پاکستان په شناختی کارډ نه بچ کیږي خو یو مونږه یو ټول یزید لچا فتوی ورکړې وې چې امام حسین مړ کا چا ورکړي مونږ ورکړي نو یو مونږ ټول تاسو شو چې دا او شرمشر چې دی بالکل جهاد اوس به مونږ چرته پیدا کوو قاضي ابو یوسف قاضي ابو یوسف غوندې مولا به چرته پیدا کوو چې بادشاہ ورته راغی تپوس کوي د مسئلې چې جامعت فی نهار رمضان روزه میاشتا د ورځې می جما وکړه هغه ورته علیک ان تصوم شهرین متتابعین دو میاشتې به پرله پسې روزي فتوا ورکا سړی لاړو چې لاړو نورو قاضیانو ورته وی چې حضرت خطا شوې د کفاره کی ترتیب دی اول تحریر در رقبه دی مریا به آزادی مریا نو بیا به دو میاشتې روزي نیسي روزي نشوي نیوي بیا به سپېتو مسکینانو ته روټۍ ورکوي قاضي ابو یوسف ورته وی چې خطا نه یم فتوا مې ټیک ورکړې اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ورسره دي که اوس مې ورته ویلی چې مریا آزاد که نو یوه روژه یم نه نیوه هره ورځ به یې مریا آزادولی او چې څه یې خوښه وه به یې کولې
نه هر سړي ته به د هغه د شان مناسب فتوا ورکړي چې د 2 میاشتې روجې پرله پسې ونیسي او دا د ملا ډوکې پې ودردېږي چې دی بیا په روجه کې داسې کار ونه کړي. به کوم ځای نه مونږ قاضي ابو یوسف پیدا کړ. مونږ خو خان خوی مولیان یو. خان خوی د خان او د غریب تنازع راشي او مال راله ملا صاحب دغسې چل دی خان خوی دا غریب غلق غریب هم لا چرته ملامت کیږي د خان په مقابله کې. د خانانو تاریخ وګوره د نوابانو تاریخ وګوره زمونږ خر نشته او د دوی زرګونه جیره به ځمکې دي دی کم ځای نه راوړي خو دا همغه دي چې چا په کعبه ډزې کړې وې چا په بیت المقدس ډزې کړې وې چا پیرنګیانو دپاره ځان نه هندوان جوړ کړي وو چا پیرنګیانو دپاره دیرې نړولې وې چا پیرنګیانو دپاره امیر امان الله کافر کړی و دا همغه خلق دی امیر امان الله د کفر سکیم چا جوړ کړی و په کوم ځای کې جوړ دا خو هغه خلق امیر امان الله د کفر فتوی کوم ځای تیارې شوې طریقه یې څه وه مونږ نه خو هر څه هېر شي که مونږ نه خو هر څه خطا شي دا هر څه مونږ کړي دا زمونږ کرتوتونه وو دغه خلقو امان الله په یو ښځه ډاکټرای لېږلو دپاره کافر کړی و بیا د ښځو سالو هلته بیا چام اعلی حضرت ته غږ نه کولو ای ولې بیا نه کافر کړی مونږ کړي هغه خلق چې چا به بې پردې ښځه ولیده مېړه ته او خاوند ته به یې کافر وې اوس مونږ ته وګوره د ښځو منځ کې ناست دي ښځو له لاسونه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په 3 کاله عمر کې پردی ښځې ته لاس نه ورکړی مونږ دغه امبر سرو میخو سره په یو سیټ ناست دي کونسلرانی دوی دی را سره منبرانی دوی دی را سره وزیرانی دوی دی را سره په ایکسچینج کې راته دوی په 17 ناستی دي په 18 راته دغه ناستی دي 17 ډایل کا پته نه لګي نه لګي نه لګي ګنټه پس به انکوایری आवाज وکي چا بوتلې وې کور دی وران شاه کور دی د میردین جماعت شپ اور او بچرته یو ځای وخت تېرولی شي دلته د سنډاګانو ورسره په ایکسچینج کې کینولي دي هلته د جینکۍ ورسره کینولي 17 به څنګه اوچتی اخبارونو کې ورپسې راغی جی ایم صاحب ته اپیل وشو جی ایم صاحب ته جی ایم صاحب په ټیس نه مس نه شو دا څه کوي خدای ته وګورئ زما عزیزانو دا هر څه مونږ یو سو پورې چې مونږه خپل ځان کې په خپل انقلاب نه دی راوستی د اسمان د طرف نه به آفت راځي انقلاب به نه راځي تباهي به راځي مونږ به غرقېږو ټول یا به سیلاب راځي یا به زلزلې راځي یا به طوفان راځي او مونږ به د ملخانو غوندې پاس الوزو که د نوح علیه السلام د قوم غوښې په طوفان کې مارغانو خوړی شوې نو زمونږ غوښې هم په طوفان کې مارغان خوړی شي که نه شي خوړی که 9.5 کاله یو قوم ته واش شوی یو نه منلو طوفان پرې راغی 1400 کاله چې چا قرآن ته سپک کتلی دي په هغې به هم طوفان راځي په هغې به هم تباهي راځي خفه کېږئ مه که تاسو دا ووایئ چې مونږ جوماتونو ته ځو دا جومات دی زمونږ کفره وکړي دا جومات ته لا ځو څنګه چې جومات ته ځي الله دې د هغه نه ډېر ډېر ساته چې دا ډېر ډېر جوماتونو ته ځي پېښور نه یو سړی تللی او کابل ته یو کوچي سره نوکر و منځونه به یې ډېر کول
منځونه به ډېر کول نو سموده پسې دا کوچي نه چیړی را پټې کړې کوچی ورپسې راغی غټ کوتک ورسره و چې غرب به شو دې دروازې له را پرېښوې راوځه خدای د خونه وران په دا ډېرو لمونځونو دا خدای تباه کړ ته خو به په لوړه او په سمه په مونځ ولاړ وې او ایله نتیجه دې دا وه چې راتلې چیلی دې را پټې کړې توبې وباسه په مونځونو هم څوک نصبر کي ډېر لوی مونځګزار چې د جومات نه وځي ته یو سور لوټ خو د سلو ورته وغورځوه چې داسې غلي غوندې دی ورته وګوري ته وغورځوه ته بیا د مونځګزار تماش پرېږده دا پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یي پېښه په دې نه کېږي انقلاب به راولې ځان کې که رانوستو پاس نه به نه راځي عزیزانو دا امرؤ القیس راونیو نو هغه ورته وی چې زما یو دوه لوڼه دي هغې ته به زما یو پیغام ورسوي ویلې بالکل وعده ده وی زما چې مړ کړي او زما کور ته لاړ شئ نو زما لوڼو ته به دا ووایي چې یا بنتی امرؤ القیس یا بنتی امرؤ القیس ان اباکما اے دوو لوڼو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو پلار د دې الفاظو دا معنا ده بس دومره زما لوڼو ته ووایئ نور تاسو خلاص سړی مړ کړو کور ته راله لوڼو ته په دروازه کې آواز وکړه چې یا بنتی امرؤ القیس ان اباکما لوڼه یې راووتې او دا دواړه شاعران یې ونیو چې ویني ویل ولې وی تاسو زمونږ پلار وجلی ورته مونږ ستاسو پلار کوم ځای وجلی مونږ خو یو شعر ووایه ستاسو په دروازه کې وینیو پولیس قاضي ته حاکم ته پیش چې پیش شو حاکم ورته ویل چې تاسو سره څه دلیل دی چې ستاسو پلار ده وجلی جینکو ورته ویل مونږ سره دلیل ویلی ویل دوی یو شعر ویلی شعر دی دوی بیا ووایي نو اوس به خبره صفا شي هغې وی یا بنتی امرؤ القیس ان اباکما جینکو ورته وی چې دا نیم شعر دی دې نیم شعر سره بل نیم بیتاډو جوړیږي نه سوا د دې نه چې قد قتل فقاتلا لداکما شعر خو دوی دا ویلی یا بنتی امرؤ القیس ان اباکما قد قتل فقاتلا لداکما وی دې سره بل نیم شعر اډو جوړیږي نه سوا د دې نه چې پلارم قتل شوی دی او قاتلان یې دغه دوره ولاړ دي کینی ویل دا شاعران د ټول د عربو راټول شي او دې لومبني نیم بیتي سره د بل بیت جوړ کي نو دوی خلاص کینی زمونږ د پلار قاتلان هم دا دي عربو کې د دې شان فصاحت او بلاغت خزو کې داسې خزو تر دې یو سړی د شاعر ابو نواس بادشاہ ته ورننوته بادشاہ یو وینځه وه هغې وینځې له د سرو زرو هار جوړ کړی او ډېره جوړه کړې سینګار کړې ده خیال کړی دی چې یاره دا بادشاه خو دا وینځه یې ډېره خوښه ده نو څه صفت یې د هغه وینځې کړی دی چې ګوره که څېرا کړه بادشاه د هغې په مزه کې داسې مست و چې ده ته یې هم نه کتل شعرونه میرونه یې وویل که دې خیال کړي دا د پخوا نه دا قصه داسې را روانه د اخبار کې چې وګوري یو غټ سړی به هغه چا بل چا سره لګیایي نو د ګیرو والا ته چې وګوره دوی باسې خوله چینګه کړي داسې تاسو د اخبارونو کې روزانه ګورئ یو افسر به یا صدر صاحب به یا گورنر به که نه هغه چا سره خبرې کړي نو ته ورته خوله داسې چینګه نیولي کتلي به مې تاسو څه شرمېدلي یو مونږه یعنې مونږه د دې قابل یو چې په دې ځمکه ژوندي وګرځو د دې قابل
داسې سړی راکې شته چې هغه وایي چې یاره دا سړی که ژوندی پاتې شو نو ډېر بخیر نه چې ما تاسو نه مخکې سیلاب یوسي او تاسو راپسې یوسي کار خلاص شو مونږ وجود چې دی دې خوا وګورئ دا چواړیان چې پکې ګندګي اچي دې ته څه وایي دا سړک په غاړې چې دا سیزونه جوړ کړي ګټر دی که څه بلا وه دې خوا وګورئ په ایمان یې ووایي چې دغه د ګندګۍ تالاوګی چې دی د چا پړه پروت یا د چا کور سره جوخت هغه له به ارام ورشي چا سره چې د غلو ډیران جوخت پروت نو موږ خو د غلو ډیران یو د ځمکې له به څنګه ارام ورځي مسله خو دا ده چې مسلمان سړی په لار روان نو دیوالونه هم ورته دوا کوي په ځمکه چې روان یې ځمکه هم ورته دعا کوي ملایکې چې ورسره رواني ملایکې هم وایي چې یا الله ده له اوږد عمر ورکړه خدایه دی ډېر ښه لره خدایه دی آباد کا خدایه دی داسې ته په ایمان یې وایې چې موږ په ځمکه روان یو دا ځمکه به څه وایي چې خدایه دا پلیت مانه لرې کا وایي به که نه ملایکې به وایي چې خدایه یو بد خنزیر روان دی مونږ ترې لرې کا زمونږ سره چې کوم ملایکې دي کرام کاتبین چې زمونږ په اوږو ناست دي دا ټوله ورځ زمونږ څه لیکي د ښي طرف ملایکو له چېرته لمبر هم راځي چې یو نیکي مو لیکي دا لمبر ورته راځي ټول هم دا د ګس طرف به لګیا لیکل به کوي د ښي طرف غریبانې به وي خدایه څه پلیت سره اټیک شي بیا د نیک سړي مرګ خو خدای باندې قسم اسمانونه هم پې جاړي سعد ابن ابي وقاص چې مړ شو رسول الله وی اهتز له عرش الرحمن نن د په مرګ د خدای عرش مو جوړ پیغمبر چې ویلي موت العالم موت العالم د عالم مرګ د عالم مرګ یا زمونږ غوندې عالمان چې مړه شي نو ټول عالم مړي مونږ خو خزلي کوړه کور چې سړی جارو کړي خزلې کور کې نه پرېږدي بار یې غورځوي نو مونږ خزلي یو مونږ به خدای په جنت کې څنګه پرېږدي تاسو رښتیا ووایئ چې کور ته څوک خزلې نه نباسي کوړې خاشڼه سوټې دا کور ته نه نباسي نو که ته کور ته سوټې نه وړې نو تا سوټه به خدای خپل کور ته څنګه بوځي ته خو سوټه یې که نه ته د خپل ګریوان کې وګوره ته خو سوټه یې او بیا سوټ هم چېرته د سپي سوټه یې هغه بدبویه چې څوک در نږدې کېدی نه شي د غوا میخې سوټه خو بیا هم ښي چېرته صفیا کې خو ته جوړې شي که تا به خدای جنت کې څنګه پرېږدي په کم فریب او دوکه کې پراته یې عرض مې دا و چې هغه ابونواس د بادشاه د هغې وینځې ډېر صفت وکړو هېڅ یې ورته ورنه کړ او نه ورته وکتل د ابونواس بار راووتو د بادشاه په دروازه یې ولیکل چې لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصا ضاع ضایع نه دی ضایع شو او بس شو شیرونه زما ستا په دروازه کې بادشاه كما ضاع عقد على خالصا لکه چې تا بس کړی دی دا د سرو زرو امیل د خالصي وینځې په غاړه کې وینځو له څوک د سرو امیلونه ورچوي لکه تا چې د امیل بې عزتي کړې د وینځې په غاړه کې داسې زما د شعرونو بې عزتي ستا په دروازه کې وشوه سینتریانو وکته چې دا شعر ابونواس ولیکه لاړه دننه راپورټ وکړو چې ابونواس خو داسې شعر ولیکلو بادشاه یې ورشي راوینیسي چې راوینیو دی چې دننه ننوتو نو ضاع عین به چېرته م که کتلې عین داسې لاندې خپئ ټیک ده داسې نو دی چې ننوتو نو د دې عین نه لاندې دا خپه داسې میټاو کړه نو چې عین نه لاندې خپه میټاو کړي نو پاس حمزه پاتې شي خیال هم کړی پاس حمزه پاتې شي چې ورننوتو بادشاه ورته دا څه دي لیکلي بار وایي څه مې لیکلي وایي لقد ضاع شعري على بابك وی بادشاہ سلامت تی په خپله لږ وګوري چې بادشاہ د غصې نه راپاڅېد چې راغی عین نو حمزه کړی او ته خو لاندې ته اخپه والې وه بیا یې دا معنا شو چې لقد ضاع په تحقیق سره خوند وکړو شعرونو زما ستا په دروازه کې
لکه خوند کړي امیل د سرو زر استاد وینځي پګاره عقل دی حد ته رسېدلی او د عربو په دې خبره پوهېږئ یعنی یو عین د خپې والو سره به دنیا په بله واړوله دا د دې قماش دنیا او عرب موجودو خو د قرآن مقابله چا ونه کړی یو راپاسېد وی زه د کوم صورت مقابله کې صورت جوړ کړم وی دې صورت چې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اچرا پاسې ده والنساء ذات الفروج بس خدای دې غرق کړي د دې داسې مثال لکه رحمان بابا کلام نن 300 کاله مخکې تیر پښتون دنیا به د عبدالرحمان بابا غوندې انسان پیدا نه کړي پښتنو کې شاعران ډېر اوس هم پکې شته شکل ته یې وګورئ رحمان بابا غوندې یو بدمزاج هغه دا ست شعر زده غوندې زه درته یو ورته وی دې پسې جوړ کا چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر زما سر زما سامان زما سر او مړه په یار قربان د عشق تقاضا ده سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما دی چرگان زما گرزی پډیران زما گرزی پډیران زما چرگی دی چرگان زما تاسو اوس په ایمان وای چې دا کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما او کجا دا نو عرب به داسې فعل کېده د قرآن د اعجاز او داغه د شان مقابله کې الله ورته وایي چې ان کنتم فی ریب مما نزلنا عبدنا فاتوا بسورة من مثله یوازې تاسو نه ودعوا شهداءکم خپل مشران ټول راوغواړئ ټول عرب را جمع شي وان لم تفعلوا او که د قرآن مقابله مو نه کړه نو ولن تفعلوا چرې به هم په آینده زمانه کې ونه کړی شي 1400 کاله وشو د قرآن د یو ادنا صورت غوندې صورت چا جوړ قرآن د حقانیت دلیل خود کلام د قرآن چې دی دا په دې دلیل دی چې دا د خدای کلام خبرې ډېرې دي انشاءالله عزیزانو یو ضروري مسله پیښه شوه دا زمونږ د دې جومات د دې محراب شاته یو کور دی د یو بیبي چې دا کور هغه ټول یا نیم هغه وایي چې په څومره ستاسو کار کې دا د جومات سره زما د مور او پلار پاروا شریک زمونږ بالکل د دې محراب شاته چې کوم کور مونږه مستریان وغیرہ وغیرہ چې راوسته او سوچ هم ورته وکړ نو بله هېڅ طریقه نه جوړېږي سوا د دې نه چې دا کوټه دا ټوله ډاګه کړو او هغه ځای هم پکې راننه باسو دا برنډه او دا حال او هغه ځای دا ټول یو حال او بیا مخامخ داسې هغه دیوالونو غاړې ته یو ګیلري راشي دلته دې چت د پاسه یو چت بل واچولی شي او دې منځ کې ګیلري جوړه شي تقریبا دې باندې
4-5 لک روپے خرچ کړ. زه خو خپل ځاني نه چندې کومه، نه مې دا نفس مني چې واچو ایماندارو جومات له چنده. دا کار زه نه، که خدای په قیامت کې په دې راونیو چې هغه جومات له د چنده روپۍ چې اچولې وه، نو خپل کور دې په څو جوړ کړی او جومات له دې روپۍ که نه جي. یا ډېر خلک ورپسې بدم وایي، دا چغې وایي او خلکو غوږونه یې وخوړه او فلان. نو که زمونږ کور جوړېږي او مونږ داسې تندی نه ترش کړی لکه چې جومات جوړېږي او سړی تندی تروش کي کړ، یا په جومات کې سړی ایمانداري او اخلاص ونه کړي، دا ټوټه شوه که نه، دا ټوټه به خدای جنت کې څنګه کړي. نو عزیزانو ما نه چندو کیسې شته نه یو برادر دی چې هغه خپل حده پورې تقریبا 50,000 روپو وعده ما سره کړی. باقی پیسو که تاسو کې څوک وي اوم داسې نه به چندې کوو، نه به څادرې ګرځو، نه به رسید بکونه چاپ کوو. 2 لک روپے سره دست چې زمونږ لاس ته راشي، 500 نه علاوه 1.5 لک روپے چې نورې راشي، نو بیا ورانوم، نو بیا به خدای په خپل اسباب جوړ. او دا ټکې ماری ممبکي ماری داسې مې یو پوزیشن تاسو ته وښوده چې په دې زمانه کې یو زنانه را پاسېدل او په دومره عظیم فتنې وخت کې کور جومات ته وقف کول، دا د عقل نه بار خبره. خدای راستی که زم وکم چې کروڑ ځله مولا یم چې زه یم نشم، نو دا د عقل نه بالکل بار ده. او ما ته یقین دی چې خدای پاک به نور اسباب هم ورته جوړ کړي چې د وفات میاشت راشي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منل چې دي هغه چراغان ته وایي، هغه چراغان چې په هوټلو یې موکي، چا کې چې دننه زنا او شراب څکلی کېږي، هوټلو والا هم چراغان کړی چې نن عید میلاد النبی دی یا جشن میلاد النبی دی، په هوټلو هم چراغان شي. چا کې چې دننه زنا کېږي او دننه پکې شراب څکلی کېږي. په بینکونو باندې هم چراغان کېږي، په بینکونو چې چا کې دننه ټول نظام د سود دی، ټول نظام په هغې هم چراغان کېږي چې نن جشن میلاد النبی دی. عزیزانو په صدر کې په کلب هم چراغان کېږي، هغه کلب چې د جشن پاکستان په شپه باندې دوی پکې بربند ګډېږي او د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي، په هغې هم چراغان. په پېښور کې کینټونمنټ بورډ والا هم په کابلای کې په خپلو دکانونو چراغان کړی چې جلوس به راځي د باروفات چې مونږ هم ورته چراغان. هغه کینټونمنټ بورډ چې کوم د ظلم اداره ده، په صدر کې سټیډیم سره غریب سړی د کبار بنین خرڅولو ته نه پرېږدي، چا بېګاله پې بال بچ ته روټۍ وګټي. غریب دکانداران دکاندارای ته نه پرېږدي چې د دوی کور ته دړی دړی چکه نه تلي او د دوی کور ته 2 سیره شوده نه تلي او د دوی کور ته سیر ملۍ نه تلي. هغه د ظلم ادارې هم چراغان کړی په خیبر بازار کې په خپلو دکانونو باندې چې نن جشن عید میلاد النبی. په سرکاري
بنگلو باندې چراغان شوه هغه بنگلې چې پاس د رسول الله چراغان لګېدلې ده او لاندې پکې ښځو جنکو الکانو سال جوړ تاسو خیال را نو عرض میں داو چې سو پورې اسلام د سادګۍ نامه وه خو اسلام چې اوس معامله چراغانونو ته لاړه خلقو دا خیال کړی دی چې په بارا وفات کې جلوس وباسه او بیا څنګه جلوس وباسه په پېښور کې چې کوم جلوس وته پېښور دا جلوس د پېښور سیدان وباسي نو پریړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم گنبد خضرا جوړ کړي او په بل ریړه کې د پیرانی پیر صاحب قبر جوړ کړي نو دا قوم دا بے ضمیره قوم دا بے غیرته قوم دا د اسلام نه لرې او باغي قوم دې نه پس بم زه د پېښور په پښتنو او مسلمانانو باندې فخر کوم یا به ووایم چې دا یو باضمیره قوم دی چې کوم قوم د 12 په شپه باندې د کوثر نیازي تقریر ته ناست دا هغه کوثر نیازي و چې د رسالې ایډیټرو بوټو راوستو سړی ته جوړ کو ممبر یې کا او بیا د ټول پاکستان د مذهبي امورو وزیر کړي اوه کاله د مذهبي امورو وزیرو په پاکستان د بوټو د مرګ نه وروستو جګړه د بوټو ښځې سره په دې راله چې زمونږ کوم فنډ چې پروت دی زه به د پیپل پارټۍ چیرمین یم دا فنډ به زما په لاس کې هغې ورته ویل ښځه زه یم او فنډ به ستا په لاس کې تا د چیرمین نه په دې ورسره وران شو په پیسو هغه بې ضمیره اوس بیا ګرځي لکه یې سنډ وهي را سنډ وهي او چېرته غوړه دنباله به ګوري او پکې به ورټوپ کوي د پېښور خلک د هغه تقریر ته هم دا خلق دی دا بني آدم یو قوم چې دومره بې ضمیره شي دومره او نن ما ته بیګاره ته چاوي چې هغه په تقریر کې ویلي دي چې کم دی هغه اسلام چې راغی کم طرف نه را روان دی مال ورته وایه چې د کوثر نیازي په کور را روان دی ته هم اوه کاله د ټول پاکستان د مذهبي امورو وزیر وې تا ولې نه راوستی چې ته په بل تنقید کې مونږ ګوګوان یو مونږ وایو چې څه حق خبره وکړه چې حق خبره وکړه حق یې ووایي دا زوړندول غواړي دا زوړندول غواړي چې پرون ټول ملک ستا په لاس کې و ته ولې په ملک اسلام نه راوستی چې ته په بل تنقید کې خبره ده که اوبه زما لاس کې دي د اوبو کټوری او ته ورته تږې او ما در نه کړې او ته د تندې مړ شوې او زما د لاس نه چې کټوری لاړ شي او بل سړی بیا زه ورته وایم چې کوم دي هغه اوبه راشئ دې ظلم ته وګورئ اوبه شته او سړی د تندې مري ولی نه ورکوي تاسو به وایئ ما ته چې ستا په اومه پېړه یم نالت شه ستا په لاس کې یو کټوری سړی در نه مړ شو ته بل ته څنګه وایې چې ولې هغه ته اوبه نه ورکوي تاسو هغه خلق یې خفه نه شئ ضمیر نه لرئ څه اصول نه لرئ څه ذهنیت نه لرئ څه عقل نه لرئ څه فهم نه عزیزانو دنیا کې چې د کوم قوم اصول نه قوم عمر له تباهي او ټقرې خوري اگر مونږه عمر له به تباهي ډغرې بخوري دا مې درته بار بار ویلي چې څو پورې قوم د قوم
اصول د اصول د جناب محمد رسول الله پشان کړی ندي او دې ملک او دې قوم خاور زکتا نو کمرم راشي په قبر می متیاز تو پر چې دې قوم خپل اصول جوړ کړی عرض میں داو چې دین د جشنونو نامه نه ده بیا په دغه ورځ لاندې سړي روان دي او په کیسهخانه کې پاس نه په ښځې ګلونه راشي مونږ او شیعو کې څه فرق پاتې شي پیرانی پیر صاحب منل دی ته وایي چې د هغه قبر په ریړه کې کېږده او په ټول ښار کې ګرځوه دې ته پیرانی پیر منل وایي دا روټي خلاص په پېښور کې دا د قبرونو حاصلات خوړونکي دا قبرونو نه خدایان جوړونکي دال وا خواره او تالي سټ چې دي دوی وایي دا دیوبندیان زیارتونه نه مني دیوبندیان غوندې ایمان به په ټوله دنیا کې پیدا نه کړي دیوبند خو هغه ځای و چا یو قلعه و د هغې ځای نه به لندن ویشتی کېده دا بریلیانو ایجاد چا کړی دی زیارتونه نه مني زیارتونه چا څوک مني پکې ناست دي که نه څوک پکې بنګونه سکي څوک پکې چرسونه سکي څوک پکې صاحبه بر امام صاحب چې مني چې لاړ شي هلته جواري وګټي نو وایي الله لطیف کی بری او چې جواری بیلی او راشي اوه بر امام گیا ہے چورس مایا بر امام کی تے انجے کی درے توتا دبایا چرتا توتی خخ کرے دے بر امام بری جواری بیلی تا زیارتو نہ مرے زیارت منل دیتا ہوئی جدا لپنگان او لچگان راجم شي او ډولکی والا مخکی کې او شکور ور سره او په دکانونو تیریږي او ډولکی غږی او جنډي نیولي صحیح نظام چې د ملک راغی بیا به ته جنډه څنګه لاس کې نیسې او په بازار کې به ډولکی څنګه غږی او بیا به د دکانونو نه چندې هلې او بیا به څه چل دی د پلاني بابا ورس کومه دا به رانه څنګه وکړي لاړه صاحب وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں خلق امرشو اس خودے کا دا ملک مشران چوک دی وہ یا آغا چوکی چی دا چا حکومت پلاس دی یا آغا چوکی چی سوک در تپ محراب کی ادری دی یا آغا چوکی چی سوک پا خلوت کی ناسی پیر صاحب امام صاحب او برسر اقتدار صاحب دا درے کسا دا قوم او دا ملک او دا خلق و مشران دی نو دا حکومت حالم گو رہی ہو دا مسلح حالم گو رہی ہو پا خلوت کی چناستے دا آغا حالم تورشا ورطا ہے جی دا زوی وعدے میں دے ہو تاسو با من بوتلی وے خلقی تماشی و ماشی دی پکی نو مناسب دا گرم خودوارا تو کئی نو پا خلوت کے در تلاسو چکی اللہ دی برکتی اللہ دی اڈمم برکتی کی چکم بستا دا زوی وعدے لرائی دا دعا تاسو خیال دا نو عرض میں دا دے چھ معاملہ اوی دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی دونوں طرف سے آگ برابر لگی دین عزیزانو دا نمائش نامہ ندا پیرانی پیر دا ډیر لوی سره دا ډیر لوی ولی دا ډیر لوی صاحب کرامتو تقریر کولو د جمعې ورځ په منبر ولاړ د اسلام چې کومې ډوبې بیړۍ رئیس کی تاسو خدا مشوره کړې چې یاد یو لسمې ځوانه راوړه ښځې مو هم دا وایي ښځې مو چې چرګې لاندې هګۍ ږدي نو یولس هګۍ کېږي نو دا یولسمه بچی چې دی دا یولسمې د ځوان نو چې یولس بچي راوځي نو یو چرګوټی یوسي چېرته سید لیور کې وایي چې دا د یولسمې د ځوان د یولسمې ځوان په نوم باندې دي چې چرګه چیلې الوا پراټې روټۍ څه ومنل
او هغه چاو خوړه هغه د خنزیر نم زیات پلی ځکه چې نظر دا عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک که یو سړي برای راست د انسان په نوم باندې ګډ نظر کړ یا د خوراک څه شی نظر کړ یا بل نظر کړ هغه په بسم الله الله اکبر چې په لفظ الاوړه ولاله کې نه پاکي نن دا ټول پښتانه په دې قهر اخته لارای والی پیر بابا ګډ مې منلې ګډ په کې واچي تلاش شي دا پیر بابا ګډ دا ټول آرام خواره او مردار خواره مونږ هم مردار خواره ته چې جمعات لراوړې ما در نه تپوس کړی دی چې هلکه دا دې کوم ځای نه راوړي کړی مې دی کوم ځای نه راوړي دي خو درته معلوم دی چې دا پو حرامي دی راوړي دي که نه زه تپوس یې مه کوه بلا ورپسې اوس که ملا په جومات کې دا تپوسونه شروع یو جماعت کې به مولا پاتې نشي تپوس څه کوي